MSF زمونږ د چارسدې مشران د دې هسپتال مشران زمونږ پیرامیډکس ډاکټران صاحبان دلته څومره موجود دي ټول خلکو ته السلام علیکم. نن دلته یو ډېر برکتي او اهم محفل دی چې موږ ټول پکې راټول شوي یو. د دې محفل مقصد دا دی چې دلته مونږ روغ وکړو، ورورولي راولو او د یو بل د عزت احترام وکړو. اختلافات بهر ځای کې راځي، مونږ دا سوسایټي کې اوسېږو، داسې زمانه کې یو چې دا اختلافات دا راځي. اختلافات له د دشمنۍ رنګ نه دي ورکول پکار. دغه اختلافات مونږ ته په مینه محبت، په برداشت او د یو بل په احترام باندې او په روغه باندې حل کول پکار دي. څنګه چې مونږ الحمدلله ټول مسلمانان یو، په قرآن کریم کې آیات کې د هغې مفهوم څه داسې دی چې مونږ ټول مسلمانان، ټول مؤمنان په منځ کې رونه یو او مونږ همیشه یو بل سره روغه ساتو. بل یو حدیث مفهوم دی، حضور صلی الله علیه وسلم حدیث دای مفهوم دی چې مونږ خپل مؤمن رور زمونږ د لاس نه، زمونږ د جبې نه چې هغه مونږ هغه ته په دې باندې نقصان ورسوو. زمونږ یو څو ورځې مخکې دا بده پیښه راغلې وه، نه زمونږ د هسپتال سټاف خوښه وه، نه د دې اټنډنټ خوښه وه داسې مسله پکې راشي. نن چې مونږ دلته راټول شوي وو، دا مونږ چا ته غلط نه وایو، چا ته ټیک هم نه وایو، بس یو مسله شوې وه او خدای دې زمونږ د کوم مشر دی د دوی خاندان سره، دوی سره د خدای پاک وکړي. زمونږ د هسپتال چې کوم د جرګې مشران وو، مقبول شاه لالا چې کوم چیرمین د پیرامیډکس صوبایي، زاهد صاحب پیرامیډکس کوم صدر دی، هغوی پکې خپل منډې تللي وړې او دا نن دا کوم چې دلته کېږي، دا روغه کېږي، دا محفل سجو شوی دی. نو د دوی څېره دوی ته ځي چې کوم د هغه مخالفینو طرف نه بلال او نور د هغوی مشران هغوی پکې منډې تللي وړې، الله پاک د هغوی له اجر ورکړي. او بیا د دوی بس نور پکې دا خبرې پکې نشته. MSF ته پکې څو خبرې کوي، پکې نور سر به د دوی خپل دغه شوی، تاسو پکې څو خبرې کوئ. نو د دې هسپتال جمله سټاف پکې DMS نه راواله تر نور ډور سټاف پورې څومره جمله کسان او د راغلي د مېلمنو چې کوم د بهر نه راغلي نومونه خو ماله نه یاد خفه کېږم، نه خو ټول لا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خو اول ستاسو په دې هغه کې ډېره شکریا ادا کوم چې چا په دې روغه او په دې هغه کې منډه وواله او موږ دا مقرره کړه چې په دې باندې څو خبرې وکړو. او دې کومه منډه او ترله او په دې کې وواله او کوشش وکړو چې دوه کسان جوړې راوستو. موږ هر سوره هر څه وشي پښتو معاشره کې یا موږ په معاشره کې چې هر سوره څوک هر څه واقعات وشي، اخر هم بیا د دوه کسانو خبرو لګېږي. نو ښه خبره خو دا وي چې یو خبره دې په وخت باندې وشي، چې په وخت باندې دې مسلې حل راوځي. او کله چې داسې مسله پیښه شي، چېرته تلخي راشي، جګړه جوړه شي، تو مې وشي، والټه کول پکې وشي، نو اخر هم بیا د دې ساغه وي همدا شکل مشران کېني و هغه په منځ کې خبره وکړي او دوه کسان راسره جوړ کړي. زه د دې جرګې چې کوم مشران دي چې هغه د ما سټاف کسان پکې حاضر، زمونږ د پیرامیډکس صدر دی زاهد صدر دی او د کلاس 4 هغه چې کوم دی صوبایي چیرمین مقبول شاه بادشاه و هغه ټول ټیم لا زه ډېره شکریا ادا کوم او مبارکي ورکوم چې هغې ډېر زر په دې کې دا خبره وکړه او دا یې راسره جوړ کړه. خبرې به ډېره نه اوږدو، خو زه به یو خواست وکړم چې د دې نه پس، د دې محفل نه پس، د دې غونډې د جرګې نه پس پکار دی چې دې خپلو کې رونه وي او د یو د زړه نه یو بل معاف کړي. زه به خپل سټاف لم دا کوش هغه وکړم، عوام لم دا درخواست وکړم او سټاف له به م وکړم، ځکه چې عوام یو خو موسم د شرط دی خفه کېږو نه، موږ دماغونه هم کله کله ویښته مو الوزي، دوره ګرم وي
او سړی له غوسه اسې مرضي چې په تکلیف کې وي سړی له غوسه ډېره زیاته ورځي. ناوا علماء چې هغه صبر و دغه نه هغه وخلي ولګ د ګراوند ریالټي چې ورته چې حقیقت د حقیقت هغه کې مخو کې چې حقیقت څه دی، حقیقت له پکار دی چې هغه حقیقت وایي چې دا شیخ و هغه ته تسلیم کی. مو زه خپل سټاف لمو ویم چې دلته کم کسان راځي، ټول درد دلی خلک راځي دلته چام خوخه نه زما په خپل ځ په هسپتال کې او په کې خدای د کچرونه او هسپتال د چکر نرسو کوسات دیلا دا یو داسې اغاز لري چې ډېر درد دلی خلک پدې کې اغوي نه الټي په تکلیف کې وینو په کار دی ما سټاف لم چې راخه په حق الله په حق باندې ورته خبرې کوي او داسې واقعیت ونشي. او دیلم په کار دی عوام لم په کار دی چې دا به ضرر دا الزامات نه لګي چې ډاکټر د ما غو نه کړو د بل د ما خیالونه ساتول دا ډاکټر چې ډاکټر وي هغه لکه خپل دشمن راشي ناغه مریض په تور باندې داغه علاج کوي. او ډاکټر د پاره د هیلث د ټول سټاف ته پر ټول نغټه خوشالي دی چې هغه هسپتال له څوک راشي د سمره سره تکلیف سره راشي او دینه خرور جوړوزي او دلته یو قسم یو روحاني هغه ورته ملوي. زه به ډیرو خبره هغه نه واخلم وخت به نه اخلم به دا خبره خو بیا بل طرف لغځي. زه یو ځل بیا ستاسو ډیر شکریه درکوم چې تاسو ډیر په وخت باندې په دې باندې وکړو او په دې باندې دا خبره را جوړه کړه او دا نن نه پس په امید لرم چې دا نه وکړو. د دې خبرونه پس دا څومره مشران چې راغلي دي د روغلا الله رب العزت فرمایلی دي چې د دوه مسلمانانو ترمنځ چې تمرغ وکړي هغه ډیره مطلب دا ثواب کار دی. او نن زموږ مشران چې کوم دي داسې زما نصر زما دي نصر زما صوبایي چیرمن مقبول شاه باچا زما د پی ایم ای پریزیډنټ زاهد الله سالارزه او نور زما داسې مشران چې کوم دي هغه ناستي پدې کې نو د دې ټولو کریډټ چې کوم دي زما د مشرانو د کشرانو د مرګرو دي. زه اوس د پیرامیډیکل اسوسییشن کلاس 3 پریزیډنټ زاهد الله سالارزه تاسو کوم چې راشي او خپل پیغام وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو مرګرو زموږ د ایڈمنسټریشن سټاف او زموږ د پیرامیډیکل سټاف کلاس 4 برادري ډاکټر کمیونټي څومره سټاف چې د ټولو یو جهان مننه او شکریه ادا کوم. کلم چې داسې ناخوشګوار واقعیا راشي داسې شخړه جوړه شي نو بیا دا شان سپېڅلوبي مشران په هغې کې کیني او د هغې د حل راوباسي او یو مثبت طرف ته یې بوځي. خو زه د پبلک ته یو اویرنس لپاره یو میسج کوم. زمونږ د سټاف د عملې سره پکار ده د ټولو له چې هغه دې سره تعاون کوي. که یو مریض ته سره لاوقین راغلی وي اټند راغلی وي هغه ته دا وویلی شي چېرې ته لږ د دې فیمیل وارډ نه بهر شه د ماشومانو وارډ نه بهر شه نو پکار ده چې هغه خبره ومني. ځکه موږ ټول د 400 خلک یو دلته به زمونږ خویندې میندې دغه ټول خلک راځي دا یوازې د یو کس نه دا زمونږ د ټولو عزت دی. نو ټولو له دا پکار دي چې لکه دې عملې سره تعاون کوي او ښه په ایماندارۍ سره کوي. زمونږ سټاف به مو سره کوي. خو لکه دې ته مې یو ساده میسج دی چې لکه دا خواران هم د یو ډیوټي دا ډیوټي به کوي چې یو کس راځي دی به بار کوي درنه کې د ټولې خبرې به راځي که نه. نو زه ساده درخواست دې ټولو ته کوم چې زمونږ د سټاف سره هم ګزاره کوئ. اوس خبرې نور ډېرې نه کوو دا خبره راغونډو. زه ایم ایس صاحب او ډي ایم ایس صاحب دې ټولو ته هم چې دا کوم ملګري دي د منځ کې چې کومه شخړه راغلې ده چې دا یو بل سره بغلګیر کړي او یو بل سره نږدې کړي او دا کومه شخړه چې دا په دې زمانې اختتام ته ورسوي. نو زه ستاسو د ټولو یو ځل بیا یو جهان مننه ډېره مهرباني ښاد آباد او خوشحاله اوسئ. مهرباني شکریہ ادا کوم او خصوصا د ډاکټر پیرامیډیک کلاس 4 او نرسنګ چې موږ سره داسې ښکلي اتفاق او اتحاد و زموږ او زه د دوی یو ځل بیا شکریه ادا کوم چې د دوی شکریه څونه ادا کوم دونه کمه ده.
زمانور اس دغه نشه په دغه دی چې زم دغه شان موږ یو او نور څه اس نه وایم په دغه شکریه دا کوم د دې لپاره چې د خپل سټاف د ټول ممبر سټاف چې هغه هر څوک دی دا وی شکریه ادا کوم بس والسلام قاری صاحب قاری احسان صاحب تھوڑا سا جو ہوتا دوا دیجیے دعا